सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला अना इंद ज़न्नि अब्दी बी व अना मअहु इज़ा ज़करनी फ़इन ज़करनी फ़ी नफ़्सिही ज़करतु फ़ी नफ़्सी व इन ज़करनी फ़ी मलइन ज़करतुहु फ़ी मलइन खैरिम मिन्हुम व इन तक़र्रब इलय्य शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन व इन तक़र्रब इलय्य ज़िराअन तक़र्रबतु मिन्हु बाअन व इन आतानी यमशी आतैतुहु हरवला। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। दुरूद शरीफ पूरी हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। ज़मा मोहतरम मौलवी दा मौलाना अब्दुल हसीब साहब अताल अल्लाहु उमरहु ज़मा दा सबक मलगरे दे और मदरसा की इब्तिदा दा वाला तर इंतहा पूरी तकरीबन ज़मंगा आगा मलगरतिया आवा। यकीनन तासु ता पते چې د क्लास दा मलगरे और د स्कूल दा मलगरे په بنده باندې ډېر خوږ لګي او دا سره به اختیار به دی. زه په دې ډېر خوشاله ما چې دا فرزند انجمن نن آغا د قرآن حافظ شو او دا په دې سر باندې داستاري فضیلت علماء وتاړه. الله دې د عزت او د بچی د ترقی سره زمونږ نورم زیاته کړي. په دنیا کې انسان د چا په ترقی باندې دومره نه خوشحالېږي څومره چې د بچي په ترقی باندې خوشحالېږي. دا یو عجیبه رشته ده. یعنی بې اختیاره رور د رور په ترقی دومره نه خوشحالېږي، تره د واره په ترقی دومره نه خوشحالېږي، ماما د خورایي په عزت دومره نه خوشحالېږي، خو بې اختیاره د پلار د بچي په ترقی باندې ډېر زیات خوشحاله وي. تاسو پلاران یې تاسو ته د دې خبرې احساس کېږي. اگر چې بچي ته د دې احساس نه کېږي خو پلار ته د دې ډېر زیات احساس کېږي. حضرت صاحب ډېرې خبرې وکړلې، زه ډېرې خبرې نه کوم، هغه ډېرې مزیدارې خبرې وکړلې. یو مثال درته وایم. مولانا سلیم الله خان صاحب د دې بخاري مبارک یو شرح لیکلې ده او ډېر ضخیم لوی کتاب. مولانا سلیم الله خان صاحب دومره لوی سړی و، ما ته خیال وکړه د دې خبرې نه به تاسو د هغه اندازه ولګوئ چې یو ځای ته هغوی لاړل، د رمضان میاشت وه، علما ورسره وو، سفر کې وو. نو د علماو ټول یو بل ته کتل، یار وي موږ کې حافظ نشته او د رمضان مبارک میاشت او د رمضان
رمضان مبارک په میاشت کې په تراوو کې دا ختم کول سنت دي وی موږ به دا سنت پاتې شي دې ځله به موږ سنت پاتې شي نو مولانا سلیم الله خان صاحب ته وی چې دا به تاسو کوم کړه دا ختم وی ټول دته وکړل چې ته د قرآن حافظ نه نو ته به موږ دا څنګه وکې وی چې یا لکه ستاسو د دې سره څه کار دی خو ماسخوتن به زه د یو سپاره وایم بس وی چې دی به سار کېناسته خپل معمولات به م کول خو ماسخوتن پورې به هغه قرآن یوه سپاره یاده کړې وه او ماسخوتن به په تراو کې بیا وویله دومره لوی سړی و په 28 ورځو کې وایي د قرآن یاد کړی و په 16 ورځو کې په 28 ورځو په 28مه شپه یې ختم وکړه د قرآن مجید ده یو خبره لیکلې ده په یو خپل کشف الباري د بخاري مبارک شرحه ده کشف الباري نومې دی ډېره لویه ضخیم شرحه ده هغه په دې راویانو کې دا د راویانو تذکره چې د حدیث مبارک دا کوم سند دی په هغې کې د کومو محدثینو دا روایت د حضور مبارک نقل کړی دی دې ته راوي وایي د دې راویانو په تذکره کې د امام ربیعه واقعه یې ذکر کړې ده مثال په توګه هم دا واقعه تاسو شاید اورېدلې وي خو هغه د ربیعه پلار وایي د واده د وروستو خپلې بیبي ته وایي چې یاره زه په دې کرکې علاقه کې جهاد دی زه به هلته لاړ شم ستا اجازت وي لاړ به شم میاشتې به د واده تېره شو بیا اجازت واخېسته هغه ځای د وروستو نورو علاقو کې مسلسل جهاد کېده 20 ورځې 20 کاله هغه جهاد وکړو کور سره دغه رابطه نه وه د کور خلکو وایي چې یاره دی بس مړه دی ځکه چې لاړه جهاد ته 20 کاله تېر شو نو ده د کور سره رابطه ونه کړله نو دی مړه دی 20 کاله پس دی کور ته راغی چې 20 کاله پس دی کور ته راغی او دروازې وواله نو د کور نه دا نوجوان تورې ګیرې والا هغه دروازه ووته خو دا مسافر دې کور ته راروان دی چې دا زما کور دی او دا نوجوان والا دکې ورکوي چې دا ستا کور دی دا زما کور دی او دې کې د دواړو هغه بحث مباحثه او تکرار خبرې تیزې شوې نو کور کې بیبي خبرې واورېدلې چې یاره زما دا بچی چا سره تیز شه نو راله نو د پردې شاته ودرېدله او دی وخت کېښوده چېرې دا بچی مې چا سره تیز شه چې راغی مسافر واري ووهه مېلمه راغی او بیا ناګه د هغه سره مې بچی تیز شه خبرې کوي نو چې غوږ یې کېښوده نو دا د ده د خاوند خبرې وې نو دې بچي له اواز ورکړه وی بچی دا خو د پلار دی او د خاوند له اواز ورکوي خاوند دا د زوی دی بس دیو بله غاړه ورکړله او ستړي وشي یو ښکلی ماحول جوړ شو ځکه 20 کاله پس پلار راغی خاوند راغی د کور سربرا راغی یو ډېر د خوشحالۍ منظر جوړ شو دا ښځه او خاوند دواړه ناست دي دا خاوند دې ښځې ته وایي چې بیبي زه تلمه نو تا له ما پیسې درکړلې دینار چې دا ځان سره امانت کېده او زه چې کله راشم ما له به دا امانت راکې نو دا ښځه ډېره هوښیاره وه ورته ویې خاونده وی ته چې تلې نو ما سره یو امانت هغه ستا دغه دینار و خو یو امانت دې ما سره بله و وی دا بچی ستا امانت و یعنې ما ګوره ستا په عدم موجودګۍ کې خیانت نه دی کړی دا ستا امانت دی او زه د دې پیسو به زه تا ته ووایم وایي ساري یو ځل ناست دي نو دا ښځه ورته وایي دې خاوند ته چې خاوند د خوښه دې نه ده چې د حضور مبارک مسجد ته لاړ شو د حضور علیه السلام د قبر او د روضې سلام وکړي زیارت وکړي او بیا راشي وایي ته وایي چېرې دا خو ډېره ښه خبره ده ځکه ما 20 کاله بعد تېر کړم چې لاړ شم او د حضور مبارک سلام وکړم وایي دی چې راغی او داسې جومات د حضور مبارک مسجد نبوي په دې ګیټ کې ودرېده د حضور علیه السلام د قبر خوا کې یو لویه حلقه لګېدلې ده او طالبان ورته ناست دي او یو استاد ورته سبق ښایي خو د استاد په دې مخ باندې دا رومال دی لکه شیخ صاحب دا رومال اچولی دا ښکته داسې راښکته شوی دی طالبانو ته سبق ښایي وایي ته د چا نه تپوس وکړه چې یا اخي من هذا وي انت لا تعرف هذا وي چې وروره دا څوک دی وایي ته دا نه پېژنې
وی والله لا عارف هذا خدای نه پیژنم وی ځکه تا نه تپوس کوم دا څوک دی وی هذا امام ربیعه ابن عبدالرحمن الفروز وی دا خو امام ربیعه دی د عبدالرحمن الفروز زوی دی اوس هغه ته دا پته نه لګي چې دا عبدالرحمن الفروز دی او دا ورته پته نه لګي چې دا د عبدالرحمن الفروز ربیعه چې دی دا د بچی دی هم مسافر ویش کاله بارې تېر کړي صرف اواز یې اورېدلی بس ناګانه چې ده دا واورېده چې دا زما بچی دی او د محمد رسول الله حدیث طالبانو ته ښایي بس سلام یې وکړو او د خوشحالۍ نه د ده په سترګو د غټې غټې اوښکې په مخ باندې را روانې دي او کور ته راغی بیبي ورته وایي ولې خاونده وایي یاره زه نن ډېر خوشحاله یم وایي ولې ډېر خوشحاله وایي زما او ستا هغه بچی هغه نن ناست دی د محدث په مسند باندې او وایي هغه خلکو ته حدیث د حضور مبارک ښیي وایي دا زما او ستا لپاره څومره د خوشحالۍ خبره ده وی خاوند ته تا باندې یو تپوس کړو چې تا زما پیسې څه کړې وی هغه پیسې ما ستا هغه دینار ما ستا په دې بچو لګول الله ته دا دومره لوی سړی جوړ کړ وروڼو ګوره دا د خوشحالۍ خبره ده او د پلار دپاره د عزت خبره ده چې دا سباله په دې مسله باندې ودرېږي او دا د قرآن تلاوت شروع کړي قسم دې د عبدالنصیب مولوي صاحب به څومره خوشحالي د ده رشته دار به څومره خوشحالي بیا په دې منبر باندې کېناست او بیا تقریر کوي څومره به خوشحالي چې زما بچی زما نه وروستو هغه زما جانشین او زما ګدنشین او صحیح امام او خلیفه وګرځېده دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده نو الله دې زموږ او ستاسو بچي نیکان صالحان کړي او د مؤمن په صفاتو کې دغه صفت قرآن کې الله بیان کړی دی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین مؤمنان دعا کې الله وی دا دعا کوي چې یا الله مالا داسې بیبي او مالا داسې بچي راکړه چې هغه زما د سترګو یخوالی وي د سترګو یخوالی څه دی هغه دغه دی چې بنده خپل بچي ته وګوري او هغه ذکر کوي خپل بچو بیبي ته وګوري هغه لمونځ کوي خپل بچو بیبي ته وګوري اطاعت د الله او د الله د رسول کوي دغه د سترګو یخوالی دی او تاسو ته رښتیا وګوره دا بچي چې دنیادار صرف وہ دیندار نہیں دے باندې ورکار یوازې د خوشحالي دیندار پلار دنیادار پلار په خوشحالي وہ دیندار پلار نه خوشحالي کوو چې بچی دیندار او دنیادار په دنیا مو سره نو بیا ډېر خوشحالي دیندار پلار چې الحمدلله روزګار مشته او دین مشته او چې صرف دین وي دنیا وي باندې باندې دیندار پلار هغه خلک چې هغه صرف دنیادار وي هغه تاسو د شیخ صاحب څور نور بیبي خپوا خپل اولاد په حیې باندې خپوا ولې خپوا او دعاګانې کولې جړای کولې چې خدای زما بچی نیکان کې دا بچی نیکان شو هغه خوشاله وه مور دا د مور او پلار تمنا ده چې دا بچی زما سوي نیکان او صالحان وي عزتمندو د دې وجې ده الحمدلله ثم الحمدلله دا شیخ صاحب په تاسو سره خبرې ډېرې تفصیلي وکړو زموږ په 400 کې تاسو ته به دا پته لګي یا نه لګي زموږ په 400 کې ضلع 400 کې د جینکو تعداد د هلکانو د تعداد د په مدرسو کې زیات دی یو په دوه زیات دی حالانکې جینکې دې باندې بچا علم کوو هغې باندې بچا د قرآن یادول کول زنانه به د مسلو نه چرته خبرې وي او نن الحمدلله په کور کور کې عالم او حافظه ده هغې خو د هلکانو خبره زه تاسو ته چې دا 5 کاله کې به انشاءالله کور کې یو بنده کې خیر عالم او یا بچینه او یا بالغ به کوي اوس الحمدلله یعنی 60% 50% عمر داسې دي چې هغې کې الحمدلله عالمان حافظان موجود دي دا د دې علماو د دې مدرسو برکت او د شیخ صاحب دا ستاسو برکت دی دا چې ستاسو خوښه نه وه ولې مدرسه به کوم ځای چلېده چې ستاسو خوښه نه وه دا درسونه به کوم ځای وو دې کې به ستاسو انشاءالله پوره صحیح کوي الله به تاسو له د دې عوض انشاءالله درکوي ځکه یا پیغمبر علیه السلام وایي عالم شه یا متعلم شه او یا خادم شه نو د مدرسو خدمت خو موږ ټول یا به درس تدریس هغه به کوو او یا به دا مدرسه نو درسو به دی له چاندې هغه چاندې راله تاسو راکوئ الحمدلله استاد دا بې فکره دی هغې د مدرسې اخراجات بل هغه ټول الحمدلله عوام ادا کوي نو دې کې ستاسو پوره حصه ده هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين